ډېر محترم مسلمانانو، ډېر زیات اسان او بهترین عمل د حاجت روا ده. د حاجت دپاره داسې عمل دی، داسې بهترین درود دی، اسان درود شریف محترمو د هر قسم حاجت دپاره. انشاءالله نا امیده به تاسو نه پاتې کیږئ او ستاسو حاجت به د الله جل شانه د سیډ نه پوره کیږي. په تاسو باندې به رحمتونه نازلیږي، ګناهونه به معاف کیږي، نیکۍ به عمل نامه کې لیکلی کیږي او حاجات په مفت کې پوره کیږي، بغیر د غوښتلو نه، بغیر د دعاګانو نه، بغیر د جړا او فریاد نه. انشاءالله دا د هغې محبوب علیه السلام باندې چې موږ درود وایو که نه، نو هغه الله تعالی مو تاسو سره هم محبت کوي او د مخلوقاتو په زړونو کې به هم الله تعالی زما او ستاسو محبت اچوي، مخلوق به هم را سره محبت کوي. نو دا داسې درود دی محترمو چې حاجت خو به اټومیټکلی زموږ پوره کیږي بغیر د غوښتلو نه. او بله فایده پکې دا ده چې مخلوقات به موږ سره محبت کوي، کو ښځه ده، کو خاوند دی، کو بچی دی، کو لور ده، کو کورنۍ ده، کو رشته داري ده، کو ګاونډ دی، کو دشمن دی، هر انسان به د سره مینه کوي، ښکلی به دی ښکلی. دا درود شریف انشاءالله آسان دی. د تاسو ورځ کې دا درود شریف ځان دپاره شروع کړئ، انشاءالله تاسو ته په خپله پته ولګي چې واقعي د درودو کې ډېر زیات کمال دی او یقینا کمال فکې دی، ځکه چې زه هم په خپله الحمدلله کومه، تاسو ته هم خیمه، ځکه زه څه کم څیز ځان دپاره خوښوم که په خپله کم یو انسان یو وظیفه کوي که نه، د هغې طاقت، د هغې د فایدو ورته پته وي، نو بل مسلمان له هم هغه به ورکوو. ځکه زه په خپله د ښه څیز ځان دپاره خوښوم، نو تاسو له ولې بیکاره یا داسې څیز وښیمه چې هغه یعنی د الله تعالی په نزد مقبول نه وي. نو داسې څیز درته نن ښیمه چې قبول کړی شوی دی او محبوب علیه السلام ته به هم ستاسو دا درود رسي، هغه به ستاسو فرشته به ځي، ستاسو د سیړه به سلام اچوي، ستاسو نوم به ورته یادوي چې فلانکي د فلانکي لورو یا فلانکي د فلانکي زوی په تاسو درود وایي، نو رسول الله مبارک به د هغه ځای نه تاسو ته جواب درکوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو مسافرو، تاسو روغ جوړ به صحت به الله جل شانه هم خوشحاله لره، آباد لره، کامیاب او کامران لره. الله تعالی مو د زړه مرادونه، زړه حاجات پوره کړه. څه غواړئ الله تعالی تاسو ته درکړي. موږ هم دعاګانو کې یاد ساتئ، موږ هم دعاګانې کوو انشاءالله. محترم مسلمانانو، نن زموږ وظیفه درود شریف ده. درود شریف یو داسې عمل دی، یو داسې عبادت دی محترمو چې هغه قبول کړی شوی دی. ګوره که یو انسان مونځ کوي نو کیدای شي د اودس صحیح نه وي، کیدای شي د مونځ په صحیح طریقې سره ونه کړي، نو ده په مونځ کې په قبلېدلو کې شک دی. یا یو انسان دی حج وکړي، عمره وکړي، نو ده په عمرې قبلېدلو کې او حج کولو کې یعنی قبلولو کې ده شک دی. داسې مطلب چې کیدای شي الله قبول کړي، کیدای شي الله قبول نه کړي. بعضې داسې وخت راشي چې انسان پکې داسې کوتاخیانې وشي نو نه قبلېږي. لکه حدیث مبارک کې راځي سړی چې مونځ وکړي او په صحیح طریقې سره ونه کړي، د مونځ ته په مخ باندې ورګزار کړی شي چې دا ستا مونځ دی، دا مونځ ته خیرې کوي. دغه رنګې که موږ تاسو صدقه وکړو په ریا سره وکړو نو دا نه قبلېږي. لہذا دا داسې عمل دی چې دا کو په د ریا دی کې خو د سر ریا یوازې اول راځي نه، صحیح ده، بلکې دا قبول کړی شوی دی. دا به تاسو له فایده درکوي، په دواړو جهانونو به درکوي، عزت به درکوي، ګناهونه به دې معاف کیږي، درجات به دې بلندېږي، دغه رنګې نیکۍ به دې عمل نامه کې لیکلی کیږي، محبت به در سره د الله مخلوق کوي. نو دې کې ډېرې زیاتې فایدې دي دنیا و آخرت ښه. نو لہذا انشاءالله دا وظیفه دا درود زه هم الحمدلله ویم او تاسو هم شروع کړئ. ما اوس هم د دې وظیفه اپلوډ کوم که نه، اوس تاسو سره لګیا یم. دې نه مخکې ما دا وظیفه انشاءالله وکړله، 50 کرته مې وکړه، 50 کرته د مازدیګر مونځ نه پس زه کوم. نو درود شریف محترم مسلمانانو ډېر زیات دی. درود شریف زه به تاسو ته اوس کم ښیم. صلی الله علیه وسلم جزا الله عنا محمد ما هو اهله، دا درود شریف دی. وصلی الله علی النبی الامی وعلی آله وسلم، دا هم درود شریف دی. او محترم مسلمان، زه چې د کوم درود شریف خبره کوم هغه درود
ابراهیمی دی. کوم چې مونږ په مانځ کې وایي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا د مونځ والا درود شریف دی. دغه ته درود ابراهیمی وایي. ها دې درود کې ډېر زیات فایدې دي، برکات دي. دا درود تاسو روزانه یو سل یو پیره وایي. تاسو په دې باندې ما مخکې څو پیرې تاسو ته دغه اپلوډ کړي دي، لهذا کم کسان ته چې ما مخکې نه ویلي دي او هغوی کوي، هغوی د کمنټ کې یو پیر وایي چې یاره زه یې کوم انشاءالله. ها ما زه به خوشحاله شم انشاءالله. زه به تاسو ته ډېره دعاګانې کوم چې یاره زموږ په خوله او په وینا باندې یو کس درود ابراهیمي شروع کړل، دا به زموږ دپاره ډېره د برکت خبره وي، د قبولیت به وي او د محبت به وي چې تاسو زموږ په خبره یقین کوئ. او موږ تاسو ته هغه مسلې او هغه وظایف بیانو چې کوم د الله تعالی ته نږدې کېدو سبب ګرځي. نو لہذا دا درود شریف انشاءالله چې څوک وایي ما ته کمنټ کې ووایي، چې څوک یې نه وایي اوس یې شروع کوي، نو انشاءالله هغوی هم لاس پورته کوي چې زه به انشاءالله نن نه یا سبا نه شروع کوم. انشاءالله تاسو یو میاشت پورې وکړئ، 10 ورځو پورې وکړئ، 15 ورځو پورې، تاسو ته باقاعده فتح لګي د برکاتو دی. ها د درود شریف د برکاتو زه چې عمرې له الله تعالی راوستم الحمدلله، الله تعالی دې قبول او مقبول وګرځوي د دې درود شریف د برکته. ها یقینا چې بل څه هیڅ شی ما سره نه، ما څخه خپل 1 روپۍ نه و، خو د دې درود شریف د برکته الله تعالی ماله ټول اسباب پوره کړه او الله تعالی زه راوستم الحمدلله. نو زه هم وایم چې تاسو هم حرمینو شریفینو ته الله تعالی راولي، الله تعالی مو حاجتونه پوره کړي، الله تعالی د باندې برکات راووري. نو هغه واحد دا درود شریف دی، نور هم دي لیکن دا درود شریف چې کوم انسان شروع کو یو سل یو مرتبه روزانه وایي، نو انشاءالله د انسان ته الله تعالی ډېر برکات ورکوي.